د چاټو مقابله نه ده، د اصل کې د تدریسي معاوناتو مقابله ده. ما د زړه جوړ کړی دا شله کومه ده، دا ګرده ده، دا د وینې چانټې کوي. مشران دا غواړي چې دوی په دې ماحول کې کښېني چې هره خواته دوی وګوري، هلته دوی لرنینګ وکړي. هغه شی چې په ګرمۍ کې ګرم سي هغه شی سرپلاویږي او ځای ډېر نه سي. 90% چې د خپله کار وکړي هغه د په سماج کې راځي دی زده کولی شي. یو کوم خپل لاس جوړه شوې ده. दर्शन चा जड़ में जरूर पजड़ की खुदाई खुदाई पाकूस जो हमारा विनर है वो क्लास 8th है. نن په ګورنمنت های سکول محمدین کلنۍ لمړان کې د مختلفو کلاسو تر مابین د چاټو مقابله وسوله. د دې مقصد په سټوډنټس کې تخلیقي صلاحیت او د غور فکر ماده پیدا کول دي. زده کړه خالي د کتاب سره نه کېږي. دا کوم چې چارټس دي یا دې ته چې موږ پرنټ انریچډ کلاس رومز وایي یا نور چې کوم ایوي ایډز موږ استعمالو، دا د کوچنیانو په لرنینګ کې 100% اضافه کوي. په تحقیق دا خبره ثابته شوې ده چې کوچنیان چې کوم شی په خپلو سترګو لیدلی نه وي او په خپلو لاسو یې کړی نه وي، هغه د دې په ریټینشن ریټ چې کوم ورته د دې چې کوم د زده کړې کوم ریټ دی هغه کمیږي. مې وایي د چاټو مقابله، د چاټو مقابله نه ده، د اصل کې د تدریسي معاوناتو مقابله ده. سټوډنټ پوکڼې لګولې دي، پر دا باندې باقاعده دی ویسې خو نو د ښایستوالي لپاره پوکڼه ده، لیکن دی د ریاضي متعلق یا د نورو مضامینو متعلق دی پر هغه شان راوستلي دي. اوس پوکڼه خپل ځای ده، لیکن دی چې کوم وخت پر دا باندې د کورس مطابق یو شی ولیکل سلو، دا د تدریسي معاون سو. نو ګر مټیریل چې دی یا ګر تدریسي معاونات چې دی هغه سټوډنټو په خپل سر تیار کړي دي د ټیچر پر رهنمایانه. ما د زړه جوړ کړی دا زړه دی اوله وار چې وینه پمپ کوي ګرده بدن پر زړه باندې ولاړ دی. دا اوله وار وینه پمپ کې پیپړو ولاړ سي، پیپړه اکسیجن په ګټ کې بیا په رګو کې ولاړ سي، شریانو دا کې ولاړ سي، دا ګرده بدن ته وینه ورکوي. اکثریت ساينس چټونه جوړ کړي دا څه وجه ده؟ ساينس ګرده د ساينس سره دغه لري، شوق لري، ګرده کلاس ولا چاټونه چې کوم دي هغه سټوډنټ تیار کړي دي. یو خو دا و چې د دوی پر دې باندې شوق راسي، د درس تدریس باندې شوق راسي او دوی ذهن به دې خواته متوجه سي او خاص کار د لیکایي خواته متوجه سي. درس د تدریس مختلف قسم طریقې دي، په طریقو کې یو طریقه د لیکایي ده. دا شله کومه ده، دا ګرده ده، دا د وینې چانټې کوي، وینې فلټریشن کوي. صحیح ده. دا چې کوم وخت کوم وجه خرنې اوبه پاتې سي هغه پاتې تا برته رایس ډایرکټ مثانې له د مثانې څخه بیا موږ ته کوم ځای هغه اخراج کوو. دا انساني ډانچه ده. صحیح. دا سکیل په دا په مزغو کې راځي، د خپل مزغو کې خپل اړې تقریبا یو په هر یو کې خپل اړې د خپل قسمونه راځي 260 اړې د ټوټل و سر دا مټول په خپل لاس کې. کلاس روم بنیادی طور په درو حصو کې تقسیم دی. یو دې ته فزیکل سیټینګ وایي، او دې ته ټیمپورل انوایرمنټ وایي، او یو دې ته سایکو سوشل انوایرمنټ وایي. کوم چې ټیمپورل انوایرمنټ دی بنیادی طور په هغه د کښنان لپاره ډېر ضروري دي. کښنان دا غواړي چې دوی په دې ماحول کې کښیني چې هره خواته دوی وګوري، هلته دوی لرنینګ وکړي. دا کوم چې مختلفه چاټونه په کلاسو کې اویزي، دا بنیادی طور په د کښنیانو د زده کړې دپاره او کښنیان ته دا دغه ماحول ورکوي چې دوی هرې خواته وګوري، پورته وګوري، کښته وګوري، وسیټ ته وګوري. نو د دوی نظر پر یو کانټینټ ونیسي، یا کانټینټ چونکې د دوی د زده کړې سره ریلیونټ شوي، نو دا د زده کړې لپاره ډېر ضروري وي. زما نوم خالد خان. خالد خان دی، تا کوم چاټ جوړ کړی دی؟ ما دا حرارتي پیلا وسه کوم چاټ ما جوړ کړی کوم دا دغه چې موږ کړی دا د ګرمۍ حالت دی. هر هغه شی چې په ګرمۍ کې ګرم سي هغه شی سرپلاویږي او ځای ډېر نه سي. دا ځکه کم دی دا چې په ژمي کې هر هغه شی چې یخ سي هغه ځای کمیږي او سوکړاویږي. دې لپاره موږ هر شی جوړوو څه فاصله په مابین کې پرېږدو چې په دوبي کې کم څه دغه سوکړه پیلاو سي، نو بیا ماتېږي نه سره. مثال لکه موږ ته چې تنبې دروو د هغو تارونه چې هغه تر مابین موږ ته داسې د شو کوئ که شی ونه کړو بیا هغه په ژمي کې سره راپورته بیا ماتېږي او سوکړاویږي. په دوبي کې چې د کم سره لیدلی سي. دې ته موږ څه شوی تدریسي معاونات یعنې څه شي هلک پر دې باندې د چاټ د لګولی. دا د مثال کے طور پر دا نظام تنفس دی. دا تنفس په ذریعه سره دی دا چاټ د نظام تنفس زده کولی شي. نو پر دې باندې موږ هر کال مقابلې کوو. دا کال موږ مقابله ایښې ده تقریبا ګرده کلاسونو چې تا وکتل هغه ته راډیکوریټ شوي په چش باندې په دې شان باندې چې باید دا شی دی خپل یې ولیکي، خپل یې دغه کې بیا د ده په سمج کې راځي چې باید دې ته پیپړه وایي، دا ته لرنګس وایي، ناک ته د ناک دا کوم نظام دی، نظام تنفس دی. دا چې دی جوړ کړي
بیا د ده په سمج کې خپله موږ هر څه کال چې دوی تېر کال مې هم کړی و بل کال مې هم کړی و دا کال هم موږ کېښوله دا تر رایستې کېښې نو الکوان چې شي ډراپ آوټ سیسټم ختم کېږي او الکوان په سکول کې دلچسپي راولي پخوا چې و خالي لیکچر میتډ استاد به لګیا و بس پر بورډ به لګیا و الکوان به نه وي کېنوال سوی نو اوس چې شي اوس سټوډنټ لرنینګ اکټیویټیز چې دی کم سټوډنټ انوال سو هغه د شي زده کوي کوم شی چې د خپله ولیکي یا خپله پرېزنټ کړي یا راولاړ چاټ یې جوړ کړي چاټ یې ولیکي هغه یې پرېزنټ کړي دا شی د ده په سمج کې په 95% راځي 5% دی هغه په لیکچر حصه کې دی دغه کولی شي زده کړی شي او 95% چې دی د خپله کار وکړي هغه د ده په سمج کې راځي دی زده کولی شي په خپل لاس باندې جوړه کړې ده تېر ښه مزې کړه ښه په خپل لاس باندې په خپل مطلب دا د پرنټ شی نه دی راوړی نقشه په خپل لاس جوړه شوې ده نقشه په خپل لاس باندې جوړه شوې ده دغه چې کوم نور اسلامیات خبرې دي دا هم تقریبا د هغه په خپل لاسو باندې جوړ کړي واخوا پر دا پکونو باندې خپل نمونه دوی لیکلي پکونو باندې خپل خپل نمونه لیکلي دا پکونو مقصد څه دی پکونو مقصد چې کوم دی هغه دوی دغه د ریاضي چې کوم هغه خاص دغه دی هغه په لیکلي فارمولي دي یا دغه دی دا رقم د انګلیش ته واخوا ته شته اسم دی اسم ضمیر دا پارت اف سپیچ سلو ایڈورب سلو پرپوزیشن سلو کنجکشنز او دا د ساينس چارټونه دي دا ټوټل د ساينس ایریا ده متعلق دی و او دا ایریا ګرو د ساينس ولا دا ویني دا او پر دا پکونو باندې د عربي ذکر هم سوی دی لکه د معلم د استاد او تلمیذ شاګرد او دغه رقم الکتب کتابونه السماء الارض د دې پکونو باندې لیکل نوې فائدہ شته فائدہ دا ده سر چې د داور کړی دی مثال چې و د اسلامیات او معلم لکه څنګه چې معلم لازمي دی په کلاس کې استاد نو دغه رقم اسلامیات چې کوم زموږ بنیادی عقیده کې پکې دي هغه دغه رقم لازمي دي دا د یو مثالونه سره ورکړي دي نه انګلیش او تلمیذ دا سره راوستل دا د سټوډنټ د ذهن مطابق د ذهن مطابق خپل سره راوستل چې دا چارت چې دا کوم دی هغه د انګلیش متعلق دی په دې باندې دا کوم خاص هغه چې دی هغه په دې کې خو دا ګرځي ځکه ګول دا ګرځي سیاري او دایره خسري په مخه او دا چې کوم دی دا ځکه نظام شمسي مد و جزر اسباب ګرځي باندې کړی دي نه चार्ट वगैरह ढेर बमकसद ढेर बमाना चार्ट गुजरे हुए ज़माने को याद करने में बहुत से फ़वाइद है अगर हम दोम चार्ट पता कि हम ढेर घटमाना पता मुस्तकबिल में तलबा क्लास हश्तम के लिए इन जैसे घर के फरमाइद अगर हम दरेम चार्ट लरासा पता कि हम दगा स्टूडेंट जोड़ कर दी चुए मुस्तकबिल में स्कूल हज़ा के इस तरह कमरों के फरमाइद आर्ट یو ډیر بنیادی ډومین دی بلکې یو سکل دی خاص طور په په یو کښنی کې موږ کریټیویټي کتم غواړو او یو هغه کښنی چې موږ ته دا معلومات چې د خلکو مخ ته ایکسپریسیو نه دی یا د خپل الفاظو کې یا د خپل زبان باندې د خلکو مخ ته خپل د جذباتو د خپل خیالاتو د خپل مهارت مظاهره نسی کوي داغه د پر آرټس دی هغه واحد شی دی چې د پر آرټس په تر باندې د کم جذبات یا د کم مشاهدات یا د کم مهارت یا د مشترک کار کوي بنیادی طور په آرټس د کښنیانو په زده کړه کې او د کښنیانو په کریټیکل تھینکینګ ډیولپمنٹ کې ډېر بنیادی کردار ادا کوي او دویمه خبره دا د آرټس چونکې د ژوند او د مختلفو پیلو او د رنګو سره ډک دي نو ډېر کښنیان دا رنګ دي چې هغه ته د رنګو په تر باندې زده کېدنګ ډېر خوند ورکوي د دا رنګه اکټیویټي په تر باندې په دې کې چې کوم د آرټس کریټیویټي موجود دی هغه ته یو پلیټ فارم ورملاو سي دی داغه برفوره مظاهره وکړي فرید لا تا کوم چارج جوړ کړی دی سره دې دا مقصد دی د فکرې د کښنیان ساتیرې لپاره سات څوک تیری بل د پول چې دا خوشبو لپاره خوشبودار پول دی دا بل اقوال زرین کبھی بھی کسی کے دل کو آزاری مت کرو کیونکہ دلوں میں خدا رہتا ہے گر سند چا زړه مې زیرو په زړه کې خدای پاک اوسي जो हमारा विनर है वो क्लास 8th है दूसरी पोजीशन है वो क्लास 10th ने हासिल किया है नंबर 3rd पोजीशन है वो क्लास 7th ने ली है